په جنت کې به جنتیان چې یو بل سره ملاویږي سلام به کوي په یو بل باندې. جنت کې به بغض حسد نفرتونه ني، هغې کې به تش محبتونه وي. د هر جنتي د کور د لاندې په څلور ولې بهیږي. یو وله چې کوم دی د پیو صفا پیو، دویمه د صفا شاتو، درېیمه چې کوم دی د شرابو. خو داسې شراب به ني د دنیا په شان د څښا شراب به ني، هغې کې به نه سرخوږي وي نه به پکې نشه وي. د تلذذ او د خوند او د مزې دپاره به یې خلک څکي. او یو وله دا به د صفا اوبه وي. او چې کوم نعمتونه الله د مسلمانانو دپاره تیار کړي دي، الله نبي سلام فرمایي چې لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې نه سترګو لیدلي نه غوږونو اورېدلي او نه چې کوم دی د یو مؤمن په زړه باندې د هغې خیال قدرې تېر شوی دی. څه نعمتونه داسې دي چې هغې دنیا کې الله تعالی نقل پیدا کړل دپاره د دې چې دی هلته جنت کې بیا پیژني. او څه نعمتونه داسې دي چې د هغې نقل هم دنیا کې نشته دی. دوه قسمه نعمتونه به الله تعالی ورکړي. مثال په طور دنیا کې انسان د مړې خوند څکلی دی، نو د دنیا کې لیدلی ده چې دا مڼه ده که نه، نو هلته به غټه وي، نو دی بیا پیژني دا مڼه ده. انګور دلته د خوړلی دی، دا نقل دی. اصل انګور د جنت دی چې د مټکۍ د دانې برابر دا به د هغې دانه وي. یو جنتي دا به 40 منه خوراک کي، 40 منه، او د یو ډرکي سره به ختمي. جنت کې لوی واړه بون نشته دی، ډرکې. او چې ډرکي وشي یا بعضې روایتو کې راځي خوله به د نه ووځي، او دا خولې به دومره ښایسته خوشبویي چې ټول جنت کې به خوره شي. لاندې جنتیان به محسوس کي چې یو جنتي چې کوم دی د هغه نه خوله ووته، یا یو جنتي چې کوم دی ډرکې وکړو. چې څه دی غواړي الله تعالی به ورله ورکوي، چې څه دی غواړي جنت کې چې څه غواړي. یو کس وي که نه چېرې جنت کې به سګرټو که نه، نو هغه بل ورته وي چې یو یي به خو بلولو له بیا دوزخ ته ځې نو ځکه جنت کې خو اور نشته دی. نو هلته به د انسان د ده خواهش د پلیتو څیزونو طرف ته نه کېږي. اوس یو سړی به وایي چې یاره هلته کې به العیاذ بالله بدکاري وي، نو نه، د ده چې کوم دی توجه به دې طرف ته نیسي. هلته به هره ښځه ده ته داسې ښکاري لکه خپله سکه خور، سوا د خپلو بیبیانو نه. بیبیانې به ولې الله تعالی ورکړي. نو هر قسمه نعمتونو دپاره الله پاک چې کوم دی جنت پیدا کړل، ټول خواهشات به د انسان هلته پوره کېږي انشاءالله. خو دلته به لږ غوندې تکلیفونه برداشت کول غواړي، ګناه نه ځان ساتل غواړي. یو کس ورته چا وی واده نه و کړی، نوم یې رالم، خو هغه چې جنت کې به 3 یا بیبیانې میلاوېږي که نه. هغه وایي چې یا خدای پاکه باله بیا هلته کې یو کمه راکړه، یو راله دنیا کې راکړي، هلته بیا بله 2 بیا راکړي. نو هلته به هر قسمه نعمتونه میلاوېږي. او دا الله تعالی ګوره دا دلته کې چې کوم نقل دی که نه، اوس چې انسان مثال په طور د بیبي مزه نه وي لیدلی، نو الله تعالی ورله هغه مزه دلته، نو ده بیا جنت نه غوښتو، ده د یو څیز خوند نه دی څکلی، نو د جنت بیا څه له غوښتو. نو د دې وجې نه الله تعالی هغه نقل دلته کې پیدا کړي دي. نقل اصل به هلته کې میلاوېږي. د هر یو څیز نقل دنیا کې شته دی، اصل به هلته میلاوېږي. بعضې څیزونه داسې دي چې هغه به هلته انسان پېژني چې دا څیز دی. لکه د بعضې وټو ته سړی لاړ شي، داسې خوراکونه راوړي، د سړي په ډومبي ځل شي، داسې نوم هم سړي له نه ورځي، وروسته بیا سړی نوم زده کړي چې دا څیز دی. دقه شان به جنت کې وي. او حسن به ورله الله تعالی د یوسف علیه السلام ورکړي، او ځواني قد به د آدم علیه السلام، قد ځواني به د موسی علیه السلام وروسته روان دي. موسی علیه السلام په سوک سړی وجلی، دومره پهلوان الله تعالی پیدا کړی. ځواني به د هغه وي، اخلاق به د نبي علیه السلام. او د جنت استقبالیه کې به دته 4 اعلان کېږي، همیشه به ژوندي یې، مرګ به درله نه راځي. مرګ به راوستلی شي، د جنت او د جهنم په منځ کې به حلال کړي شي. یحیی علیه السلام له به چاړه ورکړلی شي، هغه به د ګډوري په شانتې راوستلی شي، حلال به شي. جنتیان به خوشحاله شي او جهنمیان دا به خفه شي. همیشه به صحتمند یې، بیماري به در باندې نه راځي. او همیشه به تاسو ځوانان یې، بوډاتوب به در باندې نه راځي. همیشه به تاسو په خوشحالو نعمتونو کې یې. دا نعمتونه خوشحالۍ به ستاسو زیاتېږي، چېرته کمیږي به نه. هره ورځ به د بلې ورځې نه بهتره وي. خلک ویل ته به کوي خلک څو
نو هلته به دا ټول ملګري د یو بل ملاقات لځي. نن چې کوم دی راځئ پلانګي ملګري سره ملاقات دی. 3 قسمه طعامونه وي، یو به انسان خپل طعام خوري، یو به چې کوم دی د چا میلمه شي د هغه طعام وي. بعضې وختونو کې الله تعالی د خپل قدرت مطابق په خپله باندې به دې کس له خوراک ورکوي. نن د موسی علیه السلام سره ملاقات دی، ټول خلک به هلته کې رواني. نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات دی، خلک به هلته کې رواني. نن د پلانګي ملګري سره ملاقات دی، هلته به رواني. د جمعې په ورځ به د عام مسلمانانو دپاره د الله تعالی دیدار کېږي، او دیدار کې به دومره خوند وي، دومره مزه به وي چې انسان به وي یا الله زما دا ټول نعمتونه چې کوم دی واخله، خو ما ته بیا یو پیر خپل دیدار وکړه. بعضې مؤمنان بندگان به د الله داسې وي چې هغوی ته به الله پر ورځ کې څو پیرې دیدار کوي، خو عام مسلمانان چې دا کمزوري مسلمانان نو دوی به د جمعې په ورځ د الله تعالی دیدار کوي. زموږ استاد محترم به فرمایل وي د ټولو څیزونو نقل دا دنیا کې شته دی، خو یو څیز دی چې د هغې نقل دنیا کې نشته چې هغه د الله تعالی دیدار دی. د الله تعالی دیدار به کېږي، الله تعالی به چې کوم دی وینو سره ملاقات کېږي د الله تعالی د شان مطابق. ټول نعمتونه به الله مسلمانانو له ورکوي، خو سوال سړی دا کوي چې الله تعالی په دې ایمان باندې مضبوط کې قیم او دایم مې وساتي. اصلا ډېر لوی لوی خلک دي اخره کې دوکه شوي دي. لوی لوی بلعم بن باعوره واقعه را روانه ده، دومره لوی بزرګ چې دی مستجاب الدعواتو، چې کومه دعا به یې کوله نو هغه به قبلېدله. ولایت لوی درجې ته الله تعالی رسولی و. په آخره کې ګمراه شو. موسی علیه السلام ته د خولې نه خیرې وختلې، کسانو مجبوره اوږده واقعه ده، او بیا لکه د سپي په شان دې ژبه راوتې وه. نو چې ده موسی علیه السلام ته خیرې کولې نو ده به ویې خدایه بلعام باعوره تباه کړي، او چې د بني اسرائیلو ته به چې کوم دی خیرې کولې نو خپل قوم ته به یې خیرې کولې، نو بس کافر د دنیا نه لاړ. نو د آخرې خاتمې سوال پکار دی چې الله تعالی زموږ آخره خاتمه دا په ایمان سره وکړي، ګمراه شي. ځکه قسم قسم فتنې دنیا کې راوتي، خو د ټولو فتنونو د محفوظ کېدو دپاره حل دا قرآن دی، چې په دې قرآن باندې موږ ځان پوهږو، په دې باندې عمل وکړو، انشاءالله الله رب العزت به موږ د دغه ټولو فتنو نه محفوظ ساتي. خالدین همیشه به ښه الله تعالی به دې همیشه په دغه جنتونو کې ساتي. جنت نه به یې ځکه جنتیان چې کله دا مزې وویني دوی خو بې زړه نه کېږي که نه، دې زړه کې به دا خیال شي هسې نه د الله تعالی مو وباسي، الله تعالی را ناراضه نه شي. چې ټول نعمتونه الله تعالی د جنتیانو ته ورکړي نو الله به ورته وفرمایي نور څه غواړئ؟ نو دوی به وي الله هر څه در الله کړي دي. دوی به علماو ته رجوع کړي، علما به ورته وایي چې او که نه د الله تعالی دیدار غواړو که نه، نو الله تعالی چې د خپل دیدار وکړي که نه نو په لکونو کاله به دوی د الله دیدار کوي په یو میچ باندې او مړېږي به نه. چې کله الله د خپل شان مطابق په ځان پردې راخورېږي نو دوی به یا الله زموږ دا ټول نعمتونه واپس واخله، موږ ته بیا یو پیره دیدار وکړه. الله به ورته وفرمایي بیا به د جمعې په ورځ باندې بیا به د هغې نه وروستو الله تعالی د خپل رضا اظهار وکړي، اعلان به وکړي چې ای مؤمنانو، اخري نعمت دا دی چې ای مؤمنانو زه ستاسو نه راضي یم او همیشه دپاره به ستاسو نه راضي یم، چرته به زه ستاسو نه خفه کېږم او تاسو خوشحاله اوسئ. دا اعلان به الله پاک د ټولو نه اخر کړي، زه به ستاسو نه همیشه. نو الله تعالی د خپل وعدې خلاف ورزي نه کوي، نو الله تعالی به وایي ستاسو نه به چرته خفه نه شم. په دې اعلان چې د جنتیانو ته څومره خوشحالي کېږي دومره خوشحالي به د دې نه جنت کې په بل څه باندې دې ته نه وي شوې.